السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم تاسو ټول مرګري بخیر. الله جل شانه دې تاسو بهترین ساتي، په بهترین حالات کې دې الله جل شانه زموږ او تاسو زندگی تیر کړي چې الله رانه خوشاله. عزتمنو، پرون زموږ بعضی اهم مسلې چې ډېره زیاته هغه راپېښېدونکې وه او اکثریت عام مسلمانان اوریان د دې نه نه دي خبر چې په منځ کې څونه واجبات دي، څونه فرایض دي، څونه پکې سنت دي، څونه پکې مستحبات دي. نو تاسو ته پته لګي پرون موږ د واجباتو بهترین او په اسانه طریقه لږ شان هغه حالات تاسو ته ذکر کړي چې واجبات څونه دي، څوارلس دي او د هغې نه مخکې د فرایضو ویډیو شوي وه. فرایض هغه دیارلس وو او د هغې نه مخکې د اودس باره کې څلور فرایض بیان شوي او دې سره زه تاسو ته ښکلې اهم چې کومې اسانې او اهم زموږ زندګۍ سره ډېر تعلق ساتي په اسانه طریقه هغه مسایل زه تاسو ته بیانوم او تاسو به پوهیږئ. نن چې کوم زموږ ما پرون ویلي چې زه به انشاءالله سبا زموږ په نظر کې چې کومه اهم مسله ده نو هغه سجده سهوه ده. سجده سهوه څه ته سجده سهوه کله میږي؟ سجده سهوه که چانه یېره شوه او ویې نه کړه نو د مونځ به څه چل کېږي؟ سجده سهوه که پې واجب نه وه او د څه چل به کېږي؟ دا ټولې خبرې به انشاءالله نن کوو. نن به تاسو ته د سجده سهوه په باره کې د الله جل شانه نو توفیق غواړو چې بهترین الفاظو سره تاسو پې کو د الله د رضا لپاره. په دې وجه کوم ملګري زما دا ویډیو ګوري نوي وي نو کم از کم تاسو دا موقع د لاسه مه ضایع کوئ. زما چینل علم او حکمت دا کم از کم تاسو ځان سره کې سبسکرایب وکړئ چې کم از کم زموږ نوي مسایل نوي ویډیو راځي چې تاسو د خوښوئ او دې نور د دنیا په حالاتو کې زموږ داسې بهترین ویډیوګانې د هغې دپاره موږ انشاءالله موږ کوشش کوو چې وخت په وخت د هغې نه تاسو خبرو. نو زموږ نن چې کوم اهم مسله ده هغه سجده سهوه. سجده سهوه څه ته وایي؟ سجده سهوه دې ته وایي یو مسلمان لګیا دی په مونځ کوي او مونځ کې غلط شو نو اوس به دې څه کوي؟ دله څه پکار دي؟ دله یو داسې عادت شو په مونځ کې، سبق ترې پاتې شو، فرض ترې مخکې وروسته شو، واجبات ترې پاتې شو، نو دې به څه کوي؟ او تاسو دا خبره یاد ساتئ زه ځکه د سجده سهوه دا مسایل تاسو ته د مونځ د مسایلو کې بیانوم چې سجده سهوه دوو څیزونو سره کار ساتي، واجباتو سره او فرایضو سره. مستحبات، سنت او کوم چې نور داسې په مونځ کې بعض مسایل دي هغې سره د سجده سهوه څه کار نشته. سجده سهوه تعلق فرایض او واجباتو سره نو ځکه د سجده سهوه دا مسایل ځکه بیانو او دا اهم مسله هم ده. بعضې کسان په دې نه دي نو تاسو یو خبره یاد ساتئ سجده سهوه هغې عمل ته وایي چې کله یو انسان په مونځ کې دوکه شي نو بیا زموږ د دین د اسلام یو حکم دی، د نبی علیه السلام مبارک روایات دي، د صحابه رضی الله عنهم اجماع ده پې او د الله جل شانه حکم دی چې کله تا نه مونځ غلط شي نو بیا به څه کوې؟ بیا به دقه سجده سهوه کې څنګه چې موږ ته زموږ محبوب صلی الله علیه وسلم هغې راته ښوولی دی د الله جل شانه په حکم سره. نو دقې عمل ته سجده سهوه وایي چې کله یو سړی مونځ کوي په مونځ کې دی غلط شي نو په ده باندې سجده سهوه لازم شوه. سجده سهوه چې کله دی وکړي نو بعضې حالات داسې دي چې دی غلط شي او سجده سهوه وکړي نو د ده مونځ چې کوم دی هغه ټیک شو او که نه د سجده سهوه ونه کړه او ده ته پته وه چې زه غلط شوی په ما سجده سهوه لازم ده نو مونځ بیا نه کېږي، بیا خرابېږي، بیا مونځ فاسدېږي، بیا واجب الاعاده دی. دا واجب الاعاده مطلب معنی مقصد دا دی چې دا مونځ په ده واپس کول واجب او لازم دي، خامخا به واپس مونځ کوي. په دې وجه سجده سهوه تعلیم ما تاسو ته وکړو چې دا عمل ته وایي چې مونځ کې څوک غلط شي نو بیا به دی با په اخیره قاعده اخیره تشهد باندې اخیری ځل باندې چې موږ ناست یو تحیات وایو په رکعتونو کې چې بس د هغې نه پس موږ سلام ګرځو نو چې اشهد ان لا اله پورې ووایو نو یو طرف ته به سلام وګرځئ او دوه سجدې به وکړي او واپس به د التحیاتو نه شروع کړي او اللهم ربنا اتنا پورې به ووایي او سلام به وګرځئ. دې عمل ته سجده سهوه وایي. سجده سهوه په څه خبره لازمېږي تاسو یاد ساتئ. سجده سهوه په دریو خبرو لازمي.
په هغه کې اول دا دی چې تاخير د فرایض راشي. تاخير د فرایض ستوي دا خبر باندې ځان دی په ډېر خلک نه پیږي. عام مسلمانان زموږ ساده روریان چې کوم دی هغه په دې نه پیږي ځکه چې وخت وسره نه چې مدرسې له وخت ورکی علماء ته کینی. بعضې خلک داسې شته نوجوانان دي غټ سي مشران دي چې هغې په دې وجه استاد مولوي صاحب یا چا ته هم نه کیني چې هغه شرمېږي یاره زه غټ یم ما ته خو پته نه لګي او اوس به دې ما پسې خاندي چې بل ته مانه مسله زده کړي. نه دا خبره تاسو یاد ساتئ بعضې روایات داسې راځي چې د دین بې شرمه به الله به جنت کې داخلوي. نو د دې مطلب دا دی چې کله ته ستا د دین یو مسله ده په هغې کې ته شرم نه کوې که هغه ستا د ذات باره کې ده یا د بل چا باره کې ده یا ستا د کور والا باره کې ده یا ستا د اولاد په باره کې ده خو چې ته راځې او په ډاډه د دین تپوس کوې کوم چې علما دي صحیح علماو سره ستاسو ربط دي تاسو چې تپوس کوئ نو الله جل شانه به تاسو جنت ته بوځي بیا په هغې عمل کوئ. په دې وجه د دین بې شرمه به بعضې خلک وي دا به جنت ته ځي او دا روایات هم شته. نو په دې وجه بعضې خلک داسې چې هغه د دې شرمه نه راځي چې یاره اوس په دا مولوي صاحب عالم قاضي صاحب دوی به وایي چې ډېر تاله څه نه راځي په دونه غټ سړي دا هېڅ خبره نه موږ ټول کمزوري. په دې وجه د دې مسایل راځي چې مسایل بیانوم زما دا مقصد دی چې تاسو ته هر انسان هر مسلمان چې کوم زمونږ خویندې ناستې دي کورونو کې کوم زمونږ مشران زنانه دي کوم زمونږ روریان دي او هغې په دې جیب کې خو دا موبایل هر چا سره وي په جیب کې او هر چا سره کم از کم نیټ وي. نو چې کله تاسو یو داسې څیز ګورئ چې هغې کې نه ستاسو د دنیا خیر وي او نه څه د آخرت نو زه وایم چې هر سړی دې دا مسلې زده کړي خپل د دین نه دې ځان خبر کړي احکام دې زده کړي او په اسانه سره ستا جیب ته مسله راله ته یې وګوره ځان پې پوه کړه ستا به لمونځ هم ټیکي ستا به اودس هم ټیکي الله به هم راځي پیغمبر به هم نه راځي. په دې وجه زما مقصد دا دی چې د هر انسان غوږ ته د مسایل د الله د رضا لپاره ورورسو ځکه موږ دا مسله شروع کړي. نو تاسو دا خبره یاد ساتئ چې سجده سهوا د دریو خبرو سره تعلق ساتي. په هغې کې لومړنی د فرض و تاخیر. د فرض و تاخیر دې ته وایي لکه یو انسان دی هغه څلور رکعته نیت یې وتړو د مازدیګر لمونځ کوي او دې په څلورم رکعت کېناستو او دې بیا پاڅېده د څلورم رکعت باندې کېناستو اشهد ان لا اله ووي او د ده ذهن له راغلی چې دا خو زما دویم رکعت دی او دې واپس پاڅېده. نو اوس دقه ټیم کې دې به څه کوي په ده باندې سجده سهوا چې دا لازم شو دې به داسې کار وکړي چې دې به ورپسې دوه رکعته نور وکړي او بیا به په اتحیاتو به کښېني لکه په شپږم رکعت به دې بیا کښېني او اشهد ان لا اله پورې به ووایي یو طرف ته به سلام واړئ بیا به الله اکبر ووایي یو سجده به وکړي بیا به بله سجده به وکړي او بیا به د التحیاتو نه شروع کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دا دعا به ووایي او سلام به وګرځي. نو دا دوه اخیري به د ده نفل شي او دا لومړني څلور چې دي دا به د ده فرض شي. او که چېرې دی انسان په اخیره قاعده نه ناست څلورم رکعت یې وکړو ډایرکټ شپږم ته ودرېد پنځم ته ډایرکټ ودرېد او ده وایي چې یاره دا خو زما درېیم رکعت دی. نو اوس به څه چل کېږي نو علما هدایي غټ کتابونه چې کوم دي د عربۍ قدوري شوه کنز وغیره چې کوم کې د مونځ مسایل دي د عربۍ کتابونه دي نو هغې کې دا خبره ده چې بیا به دی چې کله د اخیری قاعده ونه کړه د څلور رکعتو فرضو نو دی به ودرېږي او دی چې دا دوه رکعته نفل ورسره وکړي نو دا ټول نفل شو او لهذا دی به واپس مونځ رسره. په دې وجه تاسو په خبره ځان پوه کړئ چې بیا درته زه تاسو ته یو پیره وایم چې کله د څلور رکعتو د فرضو اخیری قاعده یو سړي وکړه او پنځم رکعت ته په دوکه کې ودرېدو نو بیا به دوه وکړي نو دا دوه به نفل شي سجده سهوا به ورپسې وکړي او دا دوه به فرض شي. خو که چېرې ده د څلورم رکعت قاعده نه کړی دی پنځم ته ودرېدو نو دی به څه کوي د ده به دا دوه د سره نور هم نفل شي او دا څلور به هم نفل شي ځکه ده د څلورم رکعت اخیری قاعده نه ده کړې نو د ده به دا ټول نفل شي دی به مونځ د سره وکړي ځکه دا لږ شان فرق دی په دې باندې ځان پوهېږي. نو سجده سهوا به وکړي او د ده به مونځ ټیک شي. نو دا اوس فرضو کې مونږ نه تاخیر راغی پکار خو دا وه چې په دې څلورم رکعت ده چې دی کېناست په تشهد باندې نو پکار دی چې د سلام ګرځولو خو نه ده نه تاخیر راغی په سلام اړولو کې په اخري څلورم فرض کې ده نه دا تاخیر راغی چې هغه دو اوږد کړو نور هم پکې دوه رکعتونه راغلی نو په دې وجه دی به سجده سهوا وکړي سلام به وګرځئ دا د فرضو د طاهر مثال شو. او بیا بله خبره دا ده چې کله دویم نمبر سجده سهوا مو په دریو خبرو لازمي چې کله تا نه په فرضو کې رستوالی یا مخکېوالی راشي
او مخکیوالی صورت با څنګه جوړیږي په فرضو کې، مثلا معنا په فرضو کې مخکیوالی څنګه راځي. نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې یو سړی ووایي په دریم رکعت کېناستې دا زما څه دی، دا زما دویم رکعت دی. نو دا وګوره د یو رکعت ځان ته رامخکې کړو، حالانکې دی دوکه شو، د وی دا زما دویم دی او هغه دریم او هغه دریم د ځان ته رامخکې کړو. نو دا مخکیوالی مثال شو. د دې نه علاوه ډېر مثالونه جوړېږي، دا په یو صورت رستوالی جوړېږي، ځکه چې دې صورت ته یې ګورئ چې د څلورم رکعت کې نور تاخیر وکړو، ځکه دې په دریم هم کېناستو نو د ده نه نور هم تاخیر راغی په څلورم رکعت کې. او که دې ته یې ګورئ چې د دا دریم رکعت دویم وګڼو نو دی رامخکې کړو، او دا د فرضو رکعتونه دي، نو په فرایضو کې د ده نه مخکې رستوالی دواړه راغی. خو دا د مخکېوالي مې ستاسو د ذهن موافق مثال لرو. د دې نه علاوه دویم نمبر چې کوم خبره ده چې په هغې سجده سهو لازمېږي، نو هغه د واجباتو ده. واجبات مونږ ووایي، فرایض مو ووایي د دې نه مخکې 14 چې کوم په مونځ کې دننه دي چې هغې کې نه مخکې رستوالی راشي، نو بیا به څه کېږي، بیا به په تاسو سجده سهو کېږي چې په دغه 14 فرایضو کې تاسو نه سم مخکې رستو راغلل، نو په تاسو به سجده سهو دا لازمېږي. او که چېرې تاسو نه فرض پاتې شو نو ګورئ سجده سهو باندې بیا نه ټیکېږي. که په قصد نه فرض پاتې شو، که په خطا، بیا به تاسو خپل مونځ واپس د سره کوئ. که فرایض نه مخکې رستو شو، ترتیب کې ګډوډ شوی، نو بیا په سجده سهو باندې ټیک کېږي. اوس دویم نمبر خبره چې سجده سهو په څه راځي، نو هغه دا ده چې تا نه واجبو کې تاخیر راشي، واجب د نه مخکې شي یا د نه وروستو شي. مثلا واجبات مونږ ووایو 14 واجبات دي، په دې کې تا نه مخکې وروستو شو. مثلا یو سړي مخکې رکوع وکړه او بیا یې څه چل وکړو، په خطا دوکه شو او بیا رایت شو چې دا ما لومړی رکوع وکړه او بیا یې قرات وکړو، صورت یې وي، نو څه چل به کوي، نو چې کله دې مونځ اخرې ته ورسېږي نو بیا به سجده سهو وکړي، اشهد ان لا اله پورې به ووایي، اخیره یې قیده کړي، یو طرف ته به سلام وګرځي، 2 سجدې به وکړي، بیا به التحیاتو نه شروع کړي، سلام به وګرځي، د ده مونځ ټیک شو. نو چې کله تاسو نه په واجباتو کې مخکېوالی رستوالی راشي، نو بیا به ستاسو مونځ په سجده سهو باندې ټیک کېږي. دریم نمبر خبره هغه ده چې سجده سهو پرې لازمېږي، هغه دا چې مونږ 14 واجبات ویلي، په دې کې تاسو نه یو په خطا پاتې شي، په یېره پاتې شي، په خطا پاتې شي، دماغ هم کار ونه کړي، که په قسم پرېښوستو نو بیا ګوره په سجده سهو مونځ نه ټیک کېږي، بیا به تاسو داسې کوئ چې واپس په مونځ کوئ. او که په خطا تاسو نه پاتې شو، مثلا قومه واجب ده، سړی چې سمداسې دغه له لاړ شي او رکوع له لاړ شي او واپس داسې نیغ ودرېږي، سمع الله لمن حمیده وایي، نو دې ته قومه وایي. ما تاسو ته پرونی ویډیو کې ویلي، دې ته قومه وایي. نو که چا نه دا پاتې شوه په خطا باندې او ډایرکټ لاړو سجدې له، نو بیا او ده ته بیا رایاد شو، نو دې به څه کوي، دې به سجده سهو وکړي، بس مونځ یې وشو. او که نه په قصې پرېښوه نو مونځ یې فاسد دی، بیا نه کېږي، بیا واجب الاعاده دی، واپس به مونځ راګرځي. نو دا 3 خبرې دي، په تاخیر د واجباتو او په تاخیر د فرضو، دا 2 وشوي. او یو خبره دا ده چې تا نه څه شي، واجب پاتې شي، بالکل واجب تا نه پاتې شو. مثلا دعای قنوت د نه یې شو، د دعای قنوت دپاره الله اکبر د ماسخوتنې په ویترو کې یې شو، نو دا هغه 3 خبره ده. نو بس تا نه واجب په خطا پاتې شو، بیا به په اخري قاعده کې ته به څه وکړې، سجده سهو به وکړې، سلام به واړې او ستا مونځ به بالکل ټیک ټاک شي. اوس که یو سړي باندې بله خبره چې ما تاسو ته ویلي، که یو سړي باندې سجده سهو لازم شوه، مثلا زما نه دعای قنوت پاتې شو او ما ته پته ولګېده چې لکه تا نه دعای قنوت هېر شو او زه یم چې زه به سجده سهو کوم، خو اوس ما نه هغه سجده سهو هېره شو، ما سلام وګرځو، مونځ مې ټول پوره کړو، اوس به څه چل کېږي. نو دا خبره تاسو یاد ساتئ. علما فرمایي چې کله یو انسان باندې سجده سهو دا لازم ده، واجب ده، او د ده نه هېره شوه، نو د ده دا مونځ وشو، ځکه دا هم خطا وشوه. او روایاتو کې راځي رفع عن امتي الخطأ والنسيان، او کما قال عليه الصلاة والسلام، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما د امت نه د خطا او د هېرې قلم چې دی هغه بره شوی دی. څه مطلب چې کله په خطا زما د امت نه یو کار وشي یا دې په هېره یو د ګناه کار وشي، نو الله جل شانه د دې قلم بره کړي، دا نه لیکي، د دې حساب کتاب بند نه کېږي. په دې وجه هغه هم دنه خطا وشوه په مونځ کې، او بله خطا دا وشوه چې سجده سهو تا نه هېره شوه، نو بالکل ستا مونځ ټیک دی، ځکه دا په خطا وشو. که چېرې په قصد پتا سجده سهو پتا لازم وه او په قصد تا پرېښوه، نو بیا دې مونځ فاسد شو، واجب الاعاده دی، بیا به واپس مونځ راګرځئ.
امید ساتم تاسو به پیښوي یې زما په دې خبرو باندې ډېرې اسانې صفا خبرې ما تاسو ته وکړې که چېرې بیا هم تاسو نه یې بالکل په کمنټس کې تاسو تپوس کولی شئ او د دې ویډیو د پاسه زما د واتساپ نمبر وي په دې تاسو ما سره رابطه بالکل کولی شئ خو په اسانه تاسو مسایل تپوسونه کولی شئ د الله د رضا لپاره به زه تاسو د خپل وس موافق پیوم باقي کومه مسله موږ نه راځي انسانان یو د اچھا کمزورې کمې زیاتې شته د هغې به تاسو لږ کوشش کوو تاسو به صبر کوئ او چې بیا داسې کومه غټه مسلې زه به تاسو ته وایم چې تاسو د خپل کلي مفتي یا پلانکي کس لاړ شئ مشوره به درکوم بهترین مشوره هغه به زه تاسو رهنمایي کوم د الله د رضا لپاره په دې وجه چې کوم ملګري زما په دې ویډیو کې نوي دي زما دا چینل ځان سره کې مونږ سره اوسئ د الله په امان